قرآن پاک چې مبارک ارشاد دا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وایي چې یو سړی که د ذره برابر که د سږي اوره عمل وکړي نیک نو ده ته به زه ضرور بدله ورکوم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او که دی ذره برابر وي ذرې اوره د سږي اوره بد اعمال وکړي هغه به دی په خپله باندې وویني دا دنیا دارالعمل دلته هر انسان چې راغلی ده الله جل جلاله ورلږلی ده دا د عمل دپاره لږلی او په دې دنیا چې کامیاب هغه انسان ده چې دنیا سره سره دی په دین باندې عمل کوي او د دې دنیا مثال یوې کارخانې او یو دکان غوندې ده او د آخرت مثال باندې تاسو ګوره کور غوندې ده لکه یو دکاندار یو تاجر چې کله دکان چې کاروبار کوي خپل دکان تجارت کوي نو چې کوم څه شی دی خپل کاروبار نه خپل تجارت نه خپل دکان نه ګټي مال به دی راوي په خپل کور باندې لګوي نو دغه مال سره به د کور آبادي بچي به آبادي کورواله به آبادي او د کور ضرورت به پوره کړي او کور به چلای خو لیکن که یو دکاندار یو تاجر یو کاروباری سړی کاروبار کوي دکان کوي خو لیکن د دکان چې چوره ګټه ده هلته واپس په دکان باندې لګوي خپل کور ته نه راروي نه دی په خپله کور ته راځي او دی هر شی واپس په خپل دکان باندې خرڅ کوي نو د کور بغیر آبادي د بچي به پریشاني او د کور به وایي چې کوم د ناکامي ذریعه جوړه شي او دا کور به ویران او برباد شي دغسې مثال د دې دنیا دا ده چې دا دنیا یو دکان کاروبار ده او په دې چې کامیاب او هوښیار انسان هغه ده ذهین انسان هغه ده چې په دې دنیا یې نه ولګوي بلکې په آخرت باندې ولګوي اوس که یو سړی راشي او دلته خپل مال په خپل دنیا باندې لګوي نو بیا دغه سړي آخرت چې حصه نشته او که یو سړی راشي دی کاروبار کوي دکانداري کوي لیکن هغه نه بعد دین دنیا سره سره دی په دین باندې عمل کوي د به قبر آبادي د به آخرت چلایي او د به قیامت پورې کامیابه زندګي او جنت پورې د مقدري او په دنیا باندې خرج دا ده چې مال ګټي راځي په چرګانو باندې وړاو کوي په باټیرانو شنتو باندې وړاو کوي په سپیو شنتو باندې وړاو کوي کورو ته ډیشان راغله ټیویګانې راغله کورو ته نور چې کوم د ګناه آلات راغله یا د خپل مال چې کوم ده په داسې ملګرو باندې خرڅ کوي چې نه دین فایده شته او نه دنیا فایده شته نو دا دنیا چې کومه ده دا دوکه ده او د دنیا زندگی چې کومه ده دا دارالعمل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې د دغې دنیا ابتدا دوکه ده او انتهای دوکه ده او بیا الله جل جلاله چوره مبارکه فیصله تاسو مړه بارې شي الله تعالی وایي ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره और जो कोई भी राई के दाने के बराबर नेक अमल करेगा तो उसका बदला जरूर पाएगा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा और जो कोई राई के दाने के बराबर बुरा अमल करेगा तो उसको देख लेगा उस दलता इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ताला ډېر زبردست ترجمه کړې ده فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره نو دا اخر ته يره چې کوم ده دغه يره ترجمه ده دا کړې ده چې ضرور به بدله ته ملاويږي ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الته چې شرا يره اخر چې يره ده دغه معنی دا کړې ده چې دا به خپل ګناه کوي نو د اهل سنت والجماعه دا عقیده ده چې د الله جل جلاله باندې ګناهګار ته سزا ورکول دا ضروري نه الله تعالی پابند الله تعالی نیک سړي ته چې کوم دا بدله ضرور ورکوي ګناهګار ته سزا نه ورکوي یې ورکوي الله تعالی پابند جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ډېر ښکلې واقعه ذکر کړې ده وایي چې د جناب عیسی علیه السلام یو ملګری
هغه ملګری یهودي و. عیسی علیه السلام واده نه و، نیک کور و، نن شپه دلته سبا بل ځای بل ورځ بل ځای، نن دلته دعوت وشوه سبا بل ځای دعوت وشوه. نو ده سره یو یهودي ملګری و. عیسی علیه السلام وایي کله روان سو نو ده سره 3 مړۍ وې 3. نو هغه یهودي ملګري ته یې ویل دا 3 مړۍ محفوظ یې کا ځان سره چیرې په کپړې را برتن چې کله ضرورت سي بیا به وکړو. هغه یهودي ملګري ورته ویل ټیک. چې کله دوی په سفر باندې روان سي هغه یهودي ملګری چې کوم و د هغه نیت خراب سي. هغه چې کله موقع منده کړه چې جناب عیسی علیه السلام ما طرف توجه نسته نو یوه مړۍ پټه کړه او پټه کړه او د عیسی علیه السلام شاته وکړه. جناب عیسی علیه السلام چې کله هغه برتن خلاص کړو هغه کپړې خلاص کړه نو په کپړې چې 2 مړۍ دي یوه مړۍ نسته. جناب عیسی علیه السلام ملګري ته وویل چې دا مړۍ چا ورته زپنه تلویشن تلوی خبر. جناب عیسی علیه السلام دته کمالات ښکاره کړل، معجزات یې ښکاره کړل، خپل نبوي او د خپل رسالت صفات یې ښکاره کړل چې کېدای شي دی متاثره شي او رښتیا خبر وکړي خو لیکن ده ورته رسنۍ اخر چې کله جناب عیسی علیه السلام پوه شو چې دا سړی په دنیا دھوکې چې راغلی یوې مړۍ د وجې نه دا خپل آخرت بربادوي. نو جناب عیسی علیه السلام چې وکړه یو جنګل چې آواز وکړو نرکشه طرف ته هرن طرف ته چې به یوه نرکشه دې راشي یوه هرن دې راشي. نو چې کله نرکشه راله جناب عیسی علیه السلام خپله ونیوله حلاله یې کړه او چرمه یې ورته لرې کړه ټوکړې یې کړه ګوتې یې جوړې کړې او په اور باندې یې پخه کړه او خوراک یې شروع کړه. چې کله خوراک شروع کړه دلته جناب عیسی علیه السلام یې ورته ویله چې ګوره رزق په مړۍ چې نه ده رزق دغه د موږ صرف وغوښتی الله درته پېښ کړو. نرکشه د جنګل یو داسې جناور ده چې بغیر د جال یا بغیر د تیر یا د بغیر د ټوپکې نیولی نه شي په چل به نه شي. اما یوه اشاره ورته کړه دا نرکشه دلته حاضره شته لهذا خبر واروا زندگی آپ مړۍ چې نه ده رزق آپ مړۍ چې نه ده رزق موږ ته دغسې الله راکولی ده ورته ما سره خبرمان وکړه. عیسی علیه السلام ورته راشد عیسی علیه السلام بیا حکم وکړ قم باذن الله دې نرکشه کې حکم وکړ چې ته الله په حکم باندې بیا شي. نو کوم هډوکي دوه ویستي وو هغه هډوکي بیا راغله سره جمع شو هغه باندې پاس غوښه راغله او نرکشه بیا روانه شوه. نو جناب عیسی علیه السلام بیا یهودي ملګري ته وویل چې ګوره خوراک کولو سره او شای خوړلو سره رزق نه کمیږي. وګوره دغه د موږ نرکشه وخوړه خدای کمه نه سره الله تعالی بیا پیدا کړه لهذا مړۍ کمیږي نه په خوړلو سره خو کې وشوه دا مړۍ چا خوړله ده ورته رسنۍ عیسی علیه السلام ورته راشده نو روان لارې شي په لارې شي 3 کاڼي را چې 3 کاڼي پراته وو. عیسی علیه السلام ورته ویلي چې وګوره دا 3 کاڼي وایي دا وه چې واخیسته. عیسی علیه السلام ته الله جل جلاله نبوت او رسالت کمال ورکړی و. هغه 3 سره کاڼي سره زر ونه جوړ چې کله سره زر ونه جوړ سره عیسی علیه السلام ورته ویله چې ګوره دا کاڼي سرو زره جوړ کړه اوس یې وشوه مړۍ چا خوړله وایي زه خو نه یم. عیسی علیه السلام ورته راشي عیسی علیه السلام ورته راځي چې یو بل کار دریاب ومخ عیسی علیه السلام یهودي و الله سنیلی او په دریاب باندې دغه سره ګیان پوره کېږي پال نسته چې کله پورس عیسی علیه السلام ورته ویل وګوره د دوی اوبو کار ده چې دا سړی ډوبوي که انسان یو که جناور یو که ونه یو که چوی خو موږ یې نه کړو ډوب چونکې د موږ مرګ الله نه ده لیکلی لهذا دا دریاب موږ ته مرګ نشي راکړی. لهذا په دغه مړۍ چې زندګي او رزق نه ده ویښ او دا مړۍ چا خوړله ده ورته امان ده خوړله زه نه یم. عیسی علیه السلام ورته چې کله هغه 3 کاڼي د سونې نه ورته جوړ کړل عیسی علیه السلام ورته بس داسې ده دا یو کاڼی تاسو سونې ور سرو زرو یو سرو زرو کاڼی ما سر دا 3 کاڼی وخت ورکوم چې چا مړۍ خوړلی. یهودي سیمه ورته ویله وایي هغه مړۍ ما خوړله چې نه بس که نه خپلې خبرې ته راغلې. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ابتدا چې یوې مړۍ دوکه کړو او دلته راغلی د سونې یو کاڼي د سرو زرو کاڼي او چیړې چې کومه دی دوکه کړو او خپل آخرت برباد.
عیسی علیه السلام مې دلته ورغوسه او دا یې سپک کړ ورته ویل تا ته ما دومره کمالات در ښکاره کړل معجزات مې در ښکاره کړل او تا ته ما وویله چې په دې مړۍ چې رزق نه ده ویښوه تا ولې نه شوله لہذا چې تا نه شوله نو اوس دا دینه تا ما لارې جدا ته په خپلې لارې ځه زه په خپلې لارې ځم دا درې سره کاڼي واخلو د تاړي عیسی علیه السلام روان سه چې کله روان سه نو دی اوس ولاړ دی چې زه به دا درې سره کاڼي اخلم د سرو زرو تیږې دي خپل کور ته به وړم باغات به یو بنګلې به یو محلات به یو ګاډي به او کاروبار به یو مزې به کوم چې په دې چې دوه مسافر به راغلل دوه مسافر چې کله راغلل دا مسافر ویلې دا مخامخ یو کس ولاړ ده دا موږ ته دغې علاقې ولیده سي موږ نه لار خطا ده لارې پوښتنه به ده کوو ټیک ته چې کله نږدې ورته راغله لارې پوښتنه کوي چې ده وکتل چې دا خو ده سره درې د سرو زرو ټیټې پرتې دي نو ده نیت خراب سي چې بی دا سړی چې مړ کړو نو د دې سره د سرو زرو ټیټې او کاڼي به دا وشي نو دی په دو باندې پوه سه چې دغو خلکو اراده ما ته صحیح نه ده نو ده خپله خبره وکړه چې بی داسې به وکړو هسې ما چشته مړ کوو دا درې تیږې دي سلې دي د سرو زرو نه یوه ته واخله یوه د بل ملګری واخله یوه به زه واخلم نو هغو دواړو مشوره وکړه وایي چې هسې په جان باندې یو د مړي تهمت او د مړي الزام او د مړي دوره غټه نقصان خپل غاړې ته ولې اچوو خو بس په د یوې ویتړې باندې به ګزاره وکړو وایي چې ټیک اوس فیصله دا اوسله چې یو کاڼی غټ ته یو وړوکی ده بل نشو هغه نه زیات غټ ته چاته به کوم ول نو قرآن داسې به کړ دې دوران هغه دوه ملګرو ورته وویله چې بی وږي یو سفر مو کړی ده یو ملګری او بازار ته ولټو چې د مړۍ انتظام وکړي چې موږ مړۍ وخورو نو د مړۍ ډیوټي یې دغه یهودي ملګري ورته ولګېده چې کوم عیسی علیه السلام سره روان نو دی بازار ته ولټو ورته ته بازار ته لاړ شه نو موږ دپاره خوراک انتظام اوس دا یهودي ملګری چې کله بازار ته روان شه هلته بازار چې په ذهن چې خیال ورغی چې یاره ولې دا دوه سلې چې کومې د سرو زرو له دوه ته ورکړم خو خوراک ته به ځان ورته ور واچوم چې دو دا خوراک وکړي دو به مړه سي درې سره سلې به یې د سونې ولې ماسي اوس دا یې هلته لګیا ده ذهن چې تدبیرونه جوړوي دي دوکې او فراډ ور آیا دوه کسان آجې ناستې تدبیر جوړ کړ وایي چې بس دی د مړۍ رالي څرنګه مړۍ دې سیخ پرې مړ کوو چې دا درې مسله یې مړ سي ورته راشه دی روان ده اوس یې خوراک ته چې کوم د زهر مې راکړي دي زهر یې ورچولي چې کله یې زهر ورواچول واپس راغلی او دا خوراک دوه مخته چیښله هغو لا خوړلی نه و دی ونیوله دی دلته مړ چې دی مړ که اوس خوشحال دي چې درې سره دی سونې سره یې مړ دی چې کله یې خوراک وکړ خوراک چې ګزار و دا درې سره مړ سي اوس جناب عیسی علیه السلام بیا په دغې لارې روان ده چې کله یې وکتل ورته یې وګوره دا دنیا چوره دوکې بازه ده چې د دنیا هلته هغسې موجوده ده تاسو درې سره کوم ځای نه کوم ځای ته ورسولو ذلیل او رسوای کړو نو د دنیا ابتدا هغه دوکې نه ده او د دنیا انتها هغه دوکه ده دنیا هلته ښه خبره ده دنیا هلته ښه او محبوبه ده او قابل تعریف ده چې ورسره دیني دین نه بغیر دنیا نقصان دی دین نه بغیر دنیا تکلیف دی ده لہذا معلومو دوستانو په کار دا ده چې دنیا سره سره د کاروبار او تجارت او ملازمت سره سره چې تاسو موږ الله او دین وکړو الله احکام به منو کورونه به تلاوت باندې آبادو کورونه به لمانځو او په ذکر باندې آبادو نو بیا موږ دنیا به کامیابی آخرت به کامیاب او حدیث مبارک چې راځي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دیندار سړي لپاره درې دعاګانې کړي چې دا دین کوي او سره کاروبار نبی علیه السلام درې دعا کړي یا الله په کاروبار کې برکت واچوي یا الله په عزت کې برکت واچوي یا الله په مال کې او سره چې کوم د اولاد کې برکت واچوي درې دعاګانې نبی علیه السلام ورته کړي مشکات شریف حدیث دا وایي چې کله یو ګناهګار انسان قیامت پر ورځ الله جل جلاله ته مخامخ پیښ شي الله تعالی ورته وایي چې وای راشي الله تعالی ورته وایي دا پلان کې ګناه تا کړی و یا الله کړی دا پلان کې ګناه پلان کې وخت باندې تا کړی و یا الله کړی داسې به ګناهونه الله تعالی ورګني چې د ګناهو تعداد به 60-70 ته ورسېږي الله تعالی ورته وایي دا ټول ګناه تا کړي دي یا الله دا چې کله الله تعالی د باندې ومني نو د خپل ذهن چې خبر راشي چې به زه خو اسلام تباہ او برباد هلاک او ناکام اسلو دور لوی ګناهونه بعد
اوس چیرې ما ته معافي ملاوېدای شي وایي چې دلته به الله جل جلاله ورته وایي چې ای د ما بنده دا ګناه چې تا کله په دنیا کې کړې وه ما ته چاته ورښولی وایي یا الله نه وایي دا ګناه مې تا وله په چا باندې ظاهره کړې وه وایي نه وایي په تا مې پرده اچولې وه وایي یا الله بلکل په ما دې پرده اچولې وه نو الله تعالی وایي چې دنیا کې خو یو 4 کروړه انسانان وو په لکاو انسانانو مخ چې ته وې ته هلته ما رسوا او ذلیله مې نه کړې تا باندې ما پرده اچولې وه نن خو د قیامت ورځې نه واخره آدم علیه السلام دور پورې تمامې دنیا انسانان ولاړ دي نن به زه تا څرنګه بې پرده کوم نه دې بې پرده کوم چا دا ټول ګناهونه په دې پرېږدو نبی علیه الصلاة والسلام وایي دغه حدیث مخته ټوکړه ده وایي چې کله نبی الله تعالی داسې ورته وایي نبی علیه السلام ته خانداس صحابه کرام پوښتنه وکړه یا رسول الله ولې دې وخاندل وایي دلته الله خاندلی و ما ځکه وخاندل ورته یې څرنګه الله خاندلی و ورته یې چې کله الله دلته هر شی معاف کړي او د ګناهونو په نیکیو ورته بدل کړي نو دلته به د بیا هغه دنیا کې حرص نه چیک شي ورته یې یا الله ما خو یوه بله ګناه کړې یا الله ما خو څو ګناه ته بل ځای کړي ما خو څو ګناهونه په پټه باندې بل ځای کړي نو خواهش پیدا وي چې د نور ګناهونه په نیکیو ورته بدل شي نو وایي دلته به الله جل جلاله وخاندي وایي به چې ګوره ما هر شی ورته معاف کړه اوس یې چې معافي ولیده اوس یې حرص په معافي ورڅخه نبی علیه السلام مبارک وایي چې الله تعالی به د تاسو ګوره په حرص باندې وخاندي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې وایي دنیا کوو کاروبار کوو ملازمت کوو دکانداری کوو هر شی کوو ورسره چې دینداري چې ورسره لمونځي ورسره رښتیايي ورسره اخلاصي ورسره امانتي دوکه نه بچي ظلم او زیاته نه بچي درواغ او غیبت او فراډ او دوکي او دا شیان نه بچي بیا داسې دنیادار سړی چې دینداري ورسره نبی علیه السلام درې دعاګانې چې موږ بیان کړې چې الله نبی علیه السلام یا الله په مال کې برکت واچوه یا الله په اولاد کې برکت واچوه او یا الله په عزت کې برکت واچوه الله جل جلاله وایي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره چې که څوک یو دانې برابر ذره برابر نیکي لري وخت به ضرور اجر ورکوم ولیکن ومن يعمل مثقال ذره شرا يره او که چا ذره برابر ګناه کړی وه دا نه وایي چې ضرور به سزا ورکوم نه به ضرور ګناه ورته لیکم وایي چې دی به وویني یعنې ګناه باندې عذاب ورکول ضروري نه دي نیکي باندې اجر ورکول دا الله تعالی پر ضروري دی ما ورور دوستانو گزارش دا ده چې تاسو موږ په منجو سره په عبادت سره په نوافل سره په ذکر سره او تلاوت سره او په خیر او ښېګړې سره خپل کورونه آباد کړو خپل کاروبار شروع کړو خپل ملازمت شروع کړو بیا تاسو خپل وګورو چې الله جل جلاله تاسو په زندګۍ څرنګه برکت نازلوي صحابه کرامو ته نبی علیه السلام ویله الله جل جلاله کله کله انسان له ګناهونو پاک په دې دنیا کې پاک صحابه کرام پوښتنه وکړه یا رسول الله دنیا چې مو الله ګناهونه پاک کړي دا به څرنګه وي ورته یې کور چې ناست دی او کوروالې درته وویله چې شاباس په دسرې غرمې په اوس وځي ما ته به کلفي رانایي دا تکلیف ته کړو چې دسرې غرمې لمر چې دی دا کوی وله کلفي ورته رانایي نو وایي دا لمر چې دی کوم تکلیف دی کې په دا الله تعالی ګناهونه معاف کړي کور چې ناست دی کورواله د غوسه سره درته یې شاباس غوږونه ونچه دا 2-3 منټه د غوږونو ونچه دا یو تکلیف ته کړه په دې باندې الله تعالی ګناهونه معاف کوي نور ډېر تکلیفونه دي بیماری ده سر د پړې دي نور مالی پریشانیګان دي قرضو لاندې راغلی ګاونډیانو پریشان کړی کور مقصدار ټیم چې کډ جوړي دا باندې الله تعالی ګناهونه معاف کوي د جامعة العلوم الاسلامية علامه بن نوري ټاون مدرسې استاد الحدیث ته لوی مشهور بوډا استاد مولانا فضل محمد یوسف زی صاحب الله دې عمر چې برکت واچوي او شوګر بیماری پیدا د شوګر پر چا کې ګولې کنه پر چا مې چې اله جیب چې کوي بیا کله کله جیب تلاش ګډ کې ګولې نه پښه ویره د څه چې د جیب چې ګولې نه